بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. دا قرات کې کاف ها یا عین صاد په یو نسخه کې دی او په بعضو نسخو کې د باب سورۃ مریم. دا تفسیر دی په بیان د سورۃ کاف کې. بسم الله الرحمن الرحیم. په سورۃ مریم کې دا آیت ته ابصر بهم واسمع. دا تو قسمه دا آیتونه یو په سورۃ مریم کې راځي یو په سورۃ کاف کې راځي. ابصر بهم واسمع دا صيغه د تعجب دي او سوال دا پیدا کی چې الله څنګه تعجب کوي. جواب دا چې الله تعجب په عمل او په اخلاق د خلق باندې کوي. ٹھیک شو او دل پر از سر بهم واسمع خ اوري بدوی پرز د قیامت او خ ګوري بدوی پرز د قیامت. معنی دا ده دا خلق به خ ګوري خ اوري. ابن عباس سے وہی اللہ یقولو اللہ یقول مطلب دا شو چې دا کلمه چې دا اخبار دی د الله طرف نه په حال د مخلوق. نو الله یقولو الله وی وهم دا مشرکین الیوم پرز د قیامت الیوم پرز په دې دنیا لا يسمعون ولا دلتنا اوری نه ګوري فی ظلال مبین. په دې دنیا کې په گمراهی اخکار کې دي. بس اوس بیا یعنی سره تفسیر دی چې قولو اسمع بمبصر الکفار هم مرد زمار چاته راځي دي. الکفار یومئذ کافران په دې دنیا کې اسمع شین و ابصره معنا اسمع شین و ابصره ډیر اوریدون کې دی او سیز دي او خ اوریدون کې دي. بس لارجمنک ابراهیم علیہ السلام ته پلار ویلو لارجمنک معنی څه ده لاشتمنک زبد وکنزم او رجم په معنی د شتم راغی. یو عالم وفات ته الله دې غریق کی رحمت کی انو موږ تاسو په یو سفر باندې سورۃ احقاف کې راځي د موسی علیہ السلام واقع کې لارجمنک انو وای چې دا رجم په معنی د شتم دی او غرائب القرآن د ابي طالب مکی لیکلی دي او دا صرف دا ترجمه غی لیکلی دا. ما یو بل تفسیر هم لیکلی دا بل تفسیر کې مان زکات دی ما بخاری کې نشته. ما بخاری کې شته خو غزه منګه نه پخپل خو ګورو نه طالب ګوري خو الاخري انو دل ترای لارجمنک لاشتمنک په ګټو بدولم نه او بد کنزما دا کنزل خلوی زخم دی کنه. ورئیان احسن رئیان اے منظرن په اعتبار دی لیدو. وقال ابن عیینہ تعزهم عزا شیطان خلق لپاره گناہوں تا پاره اولو سرا وی تزعجهم الى المعاصی ازعاجا تزعجهم پاره دی خلق لرا گناہوں تا ازعاجا پاره اولو سرا. وقال مجاہد ادن یعنی ایوجن ادن بھی لقد جئتم شیئا ادا تاثراتلو کو په یوسیل درن اے وجن کو حق نہ خلاف. وقال ابن عباس وردن څنګه دی آیت مبارک مشرکین به جهنم نه چاپیرا اشار ونسوق المجرمین یومئذ وردا او بشرو مجرمان جهنم ته تیږي نو اے عطاشن تیږي اساسا اکثر اساسا یعنی مالن په اعتبار د مال سره
ادن قولا عظیما لقد جئتم شيئا ادا یعنی ډیر لویا د ګناه خبره. رکزا لا تسمعوا لهم رکزا صوتا یعنی صوت خفیف. بکیان جریدن کی جماعت باکن دا بکیان جمع دا باکن دا او باکن چاہتا ہوئی چکم سڑے جاری اچھا ایتیین سرکش ایوم اشد علی الرحمن ایتیا اے پہ اعتبار سرکش سرا. بکیان جماعت بان سلیہ اصل کی سلیہ یعنی سلیان دے قرآن کی سلیان دے اور سلیمانہ داخل دن کے جہنم تا او مشتق دے دا مصدر دے سلیہ یصلانا. ندیین احسن ندیین والنادی مجلسا خواہ شیخ قرآن چو معنی کو لگا نا مولانا عبدالسلام سے کتاب لکھلو رد مودودی بانے او هغه کتاب راوړ شیخ القرآن رحم الله تا او ورتوی چې زه تل نوم کېدم سنم کېدم شیخ احسن ندیه شیخ القرآن في احسن ندیه څنګه احسن الندی دا غینوم ده کنه شیخ القرآن چې بیا به ترجمه کوله یا هغه غلو شیخ بنوم نه ده هغه په ابتدائی زمانہ او تابعدار یو کنه بیا راغلو چې نوم ولا سکه ما احسن ندیه کله کنه دا نوم بد احسن ندیه خیال دی ته په پوهه احمد پتا ګوره فرشي د سکاله یو درس تطلب والنادي مجلسا ده قال مجاهد فليمدد فلیمدد معنی رادخ کی دلتوی سدے فلیداہو پریگی دی اللہ دی لرا فدغی حال باندی او یرا و دوی لرا اگر رز دا افسوس دا جدا قیامت رز دا شعبا قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا رمش قال حدثنا ابو سالم عن اسحاق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة الكبش عن يمين يؤتى بالموت كهيئة كبش حاضر بکرش پرز د قیامت دا مرگ پشان د هيئت د ګډ ام له برګ برګ فینادی منادن اعلان بو کی یو اعلان کوونکې یا للجنتی اے جنتیانو فیشرئبونا معنی یاد شو فیشرئبونا د اخشارات نه ده شرب یشرب تشریبا نه فیشرئبونا سمانا اوچت بکی دوی اخپل سرونا وینظرونا او گوری بیو بالخواتا چی جنتیان تیال الجنت نو فیشرئبونا سمانا شوا اوچت بکی دوی اخپل غرانگی داسے او گوری با اللہ پوچھتی حل تعریفون حسا تاو دا گڑ پیجی دا شی گڑ ولار دی تاو سمنا گڑ بیئے دلتم چې داسې ګډ اجریانو سغی چې دوسه د خکر دوسه توکړي او ولاړي او بیا چې جنت کی ګډي نو خدای خبر نه چي څومره غټ وزن وي کنه راګډ به حاضر کړی پیژنې او جی حاصل موت دا موت ته دا مرګ ده ښا وګورئ وکل قدر ټول دنیا به وګوري ثم ينادي يا النار فيشرئبونا اصلا بوچت کی وينظرونا اللہ بھئی حل تعریفون هذا فیقولون نام هذا الموت وکل قدر طول بکتلی فیزبہو سبشی علال بکرشی ثم یقول یا للجنت اے جنتیانو خلود فلا موت تاج پر جنت کی ابد الآباد اللہ اکبر مرگ ہوئی شے نشترے اللہ اکبر ویا آل النار خلود فلا موت جنت جہنمیانو تاز پارم جہنم کے خلود دے فلا موتا موت نشته ده جہنمیوی چه جہنم تا چه خلق لارشی
نو خلود ابدی نه دی طول المسجد جو زمانہ پر معذبی بیا به الله معاف کړي ټول جنت د جهنم حیثیت به ختم شي آل سنت والجماعت وي چې نا خلود لا موت آل نار لپاره خلود لا موت وال جنت خلود لا او دا بعد خلد سورۃ هود او سورۃ انعام آیت دا غلط استدلال کی خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک اتوان غیر مجذوز و تسنیه راغله استثناء راغله دا خلود ابد الاباد پورې نه طول المقصور دي دا ټول کافر به یو زمانه پر اور کې سوري بیا په الله رحم کې جهنم نه به وباسي لیکن د قران آیات او حدیث ایبان ایمان دلالت ته چې خلود الله موت للجميع اوس په دې دا سوال د چاله کدا موت خو سدي عارف دي ارضی خوجوز بظاهر نشته ده او دا خو ګډ څنګه په شکل د موت راغی نو دا غي جواب آسان دي اراض او هاذ العالم اجسام عالم الاخرت د دې زماني اراض او دغه جهان اجسام یو دي اگر ستاسو مستری ارز دي کنه افراد د قامت د استاد موضوع هم يحملون اوزار مالا ظهورهم استاد اعمال به تک متشکل وي دا موت به متشکل په شکل دیو ګرځي دا وانذرهم شابکنا او یره دویلرا غرض د افسوس نه کله چې فیصله وکړي شي پای کې کار د مخلوقاتو او دوی دی په غفلت کې د غیر زنا وهؤلاء د مشرکین فی غفلت بغفلت کې سو اهل الدنيا هم لا يؤمنون اخرت په غفلت کې د ایمان نه راوړي نبی علیہ السلام جبرئیل ته یار ته کله راځي کله نه راځي هر وخت راځي ملاقاتونه کیږي هغه زما سره خډیر کیږي خرازم د خدای په حکم سره اجازت ملاو چې نو کوزیګم چې اجازه نه څنګه وراشه نرا کوزیګم موږ تاسو څخه مگر په حکم درپستا جی قال حدثنا عمر بن يزر قال سمعت ابي سعيد بن جبير قال ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر ما تزورنا فنظر لا لجبريل ما يمنعك ان تزورنا سشه منکی تعالی راچت ملاقاتو کی زمنگا اکثر مما تزورونا زیاد دغه نه چې ته زیارت کوي تو خرازی کله کله هفته کې یو ځل نیک وخت خو هر دین راځي چې ملاقاتونه کیږي فنزلت جی آیا ویني تاغه بدبخت ظالم چې انکار کوي زموږ د آیتونو نه او وی چې را بکر شي ماته په آخرت کې مالونه ډیر او اولادم ډیر جی قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الزهاء عن مسروق قال سمعت قبابا قال سمعت قال جئت العاص بن وائل السهمي دا خباب رضی الله تعالی عنہ چې نو دې لوهارو آهنګر چې ورته وي او دیوا توري جوړولې او دیوی زراغ لما عاص بن وائل السهمي مشرک څخه اتقاضاه حقا لي عنده مطالبه می کوله د خپل حق دې څخه او سره روان له حدیثه چې ما ول توره جوړه کړې و پیسې نه راځي قالوا لا اوتیکا ظالمانو کنه نظر کوم دته پیسې حتا تکفر بمحمد تر دې چې ته انکار د محمد علی السلام نه کوي هر یو ورځ مولوی شه یو مولوی شه راغی مکتبي والا دسیه والا رااله او ما ته چې دا هر هغه کتاب چې پای کې تفریق ته اشاره ده هغه مکتبه کې نه ساتي په قواعد کې شی ورت بریلیان ورت د جهاد مسله وغیرہ وغیرہ دا په کتابونو خرڅول معنی دي سبب یا قران وی حدیث بخاری هم لکې حتا تکفر بمحمد فقلت ما لا انکار نکم د نبی علیہ السلام نا حتا تموت ثم تبعث تصدیق چې ته مردار شې بیا پاسول شې صحابي ماشاءالله کنه چې ثم تبعث وی
نو دی ورته ویني لمیت ثم مبوس ازه چې خامخ مرشم بیا په خامخ پاسم قلت ما نو او کنه بچیو بیا پاسی کنه قال ان لي هناك مالا وولدا په خرج یار چې پاسول شمه بیا ته ما څخه ډیر مالو نه او ډیر دولتونه دي مشرکینو دا دغه چې دې دنیا کې سوي څنګه دي جو آخرت کې مؤقسی ان لي عنده للحسنى كنا فاقذيكه زب طالب التقي دركما فنزلت هذه الايه افريت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه السوري وشعبة وحفص وابو معاوية ووكيان الأعمش دا اطلع د مخکې جملې جواب دی او دلته صفه مقدر دی اطلع الغیبا ایته ځان په غیب خبر کړی دی امید خذ عند الرحمن عهدا امر ان خبر شو یا تاسو نظر کړم او څنګه یا دې نیولې دا رحمان سره عهدن لوس اے موثقا آتمان دی موثق سره یعنی زبردست مضبوط وعده دی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبر سفيان عن عائشة عن ابي زهران مسلم قال عن خبر قال كنت قينا بمكة بس عن خباب كنت قينا بمكة زي ما بلوهاري کوله په مکه کې اوس په ټکول کار فعملت للعاص بن وائل سيفا ما د عاص بن وائل د پاره یو تور جوړ کړه فجئت زرا لما اتقاضاه ما دغه مطالبه کولا چې پیسې راکې ته بیا تور دغه څه پیسې نه راکې ٹھیک شو فقال ما دیرت لا اوتی کا حتا تکفر محمد نظر کوم چې سو ته انکار نه کړی قلت ما الا اکفر بمحمد قسم دې په خدای چې انکار د محمد صاحب نه کوم حتا یمیتک الله ثم یحییکا چې ته مرشي تا الله مړکی بیا ته تاسو ژوند کی قال دې کافر اذا اماتني الله ثم باسني چې کله الله زه مړ کړم بیا پاسولم نو ولي مال او ولدن التزم مال او اولادي بیا ودل درکما فانظر الله تعالی افریت الذي كفر بآياتنا وقالوا تينا مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا آتمان موثق سره ولم يقل الاشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا معنا مخکې روایتونو کې د عاد معنا موثق راغلی دا او حباب ویل چې ما سیف جوړ کړی دی اجئی روایت چې د سفیان نه کوي سیفن فعملتو سیفن نشته ده پکې او الله عاد معنا موثقا په معنی مضبوط والی هم نشته ده جی کلا یقینا سنكتبو من به حکم کو فرشتو ته لیکلو دا خبرو چې دی وی فنمدلو من العذاب مدا او زیاد بکم دلر په آخرت کې د عذاب نه په زیاتولو سره په کفر استهزاء دي جی قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جابر بن شعبة عن سليمان قال سمعت ابو الزهري يحدث عن مسلم عن خبر قال كنت قينا في الجاهلية وكان يدين عن العاص بن وائل فأتاه فقاصه فقال لا أوتيك حتى تكفر بمحمد فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فذرني حتى أموت ثم أبعثك صفا أوتي مالا وولدا فأخزيك فنزلت هذه الآية فأخرجت لذيك برداتنا وقال له كان مالا وولدا قد مر باب تفسير قوله تعالى ونرثه ما يقول ونرثو او وابخلو من دینا اغشی چې دی وی لکه مال او اولاد وياتینا فردن او دې برازي زمون په دربار کې تشتور کوتک یعنی ایک یوازې ابن عباس معنی کی وطهر الجبال حدا حد معنی کی حد من ریزا دڑی قال كنت رجل قديما كان لي على عاص بن وائل مثل فاتيت اتفاصل فقال لا اخزيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن اكفر به حتى تموت ثم تبعث قال واني لمبعوث من بعد الموت فسوف اخزيك اذا رجعت الى مال ولد قال فنزلت افريت الذي كفر بآياتنا وقال له تيم مال ولد اطول غضب ان اتخذ عن الله كلا سنكتب ما يقولون نمد له من عذاب مده ونرثه ما يقول وياتينا فردا مخي